دویم صفت څه شی دی؟ ویقیمون الصلاة، هغه خلک چې کوم مونځ قایموي، مونځ کوي. عباداتو کې الله تعالی ټولو کې لوی چې ذکر کوي نو هغه مونځ ذکر کوي. ګوره بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد 5 قسمونه دي، په هغه کې اولنې مونځ دی. بنیاد چې درته یادی د کور یو بنیاد یک دی نو هغه 5 قسمونه دي. اول په هغه کې مونځ دی، دویم په هغه کې روزه، زکات، حج، کلمه، دا بنیادونه دي. او د دې بنیادونو ستنې چې پکار دي هغه علما دي. ولې؟ تا ته به دا ښایي څوک په مونځ به دې څوک پوهیږي، په قرآن به دې څوک پوهیږي، چې دا علما ني بیا خو دې څوک نشي پوهیلی که نه. نو یو پیلنې پکې مونځ دی. حدیث کې راځي وی مونځ چې کوم دی د مؤمن دپاره معراج دی. الله تعالی وی مونځ چې کم سړی کوي وي هغه به د بدعملۍ نه منې کوي، غلط کارون نه به منې کوي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی چې کم سړی قصدن مونځ نه کوي وی دا کافر دی. قصدن پرېږدي، ورته پته د مونځ ټیم دی، ټول خلک روان دي، خلک به جومات ته دی خوځي، دی به په دې بله لاره وړي، دی کافر دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کافر نه دی خو فاسق دی. وی دی چې کله مړ شي وی د سره به څه معامله کې؟ وی د سره به دا معامله کې چې دی به د مسلمانانو قبرستان کې نه ښخی. اوس د موږ خپله سوچ وکړو چې څومره وخته مونځ کوو څومره وخته نه کوو، ولې به یې نه ښخی؟ وجه دا ده وي چې په ده باندې کم عذاب وي هغه به د نورو ته تکلیف ورکوي چې کم مسلمانان ښخ شوي دي. مشکات شریف کې روایت دی، ګورې چې کم سړی 5 وخته مونځونه نه کوي 5 قسمه عذاب دی ورته. د قبر عذاب، ټیک شوه، د زنکدن سخته، قبر نه راپاسېدل، پولیس صراط اور جهنم، دا 5 قسمه عذاب دی. ټولو کې سخت قسمونه د عذاب دا دي. ګورې مشکات شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی کم سړی د سحر مونځ نه کوي وی شیطان دله راشي. وی چې شیطان راشي ته وایي چې وده شو علیک لیل طویل، وی ستا دپاره خو شپه لا ډېره اوږده ده، وی پروت اوسه. او چې دی پا نسي ټیم پې تېر شي وی شیطان ده ته په غوږ کې متیاز وکړي او چې پاسي ټوله ورځ اسخا تېرېږي، پلیته ورځې تېرېږي. او چې کم سړی مونځ نه کوي نو اول سخته د زنکدن ده، ډېره سخته ورځ ده. د زنکدن سخته دومره ده روایت کې راځي څه کسان روانو په قبرستان باندې وی الله تعالی دا بعضې داسې خلک پیدا کړي دي چې صاحب کشف دي. نو وی چې څنګه هغه قبر کولو شو راپاسېدو هغې وی اوس به مړه شوي. تپوس ته وکړو وی کله مړ شوی؟ وی 1000 کاله مې وشو چې مړه شوی یم. خو وی د زنکدن تریخوالی مې اوس هم په مری کې دی، دومره لویه سخته ده. او وی چې کم سړی سهار مونځ نه کوي، ګوره لوی ظلم او جرم خدا دی چې ګناه کې سړی په اقرار هم کوي. چې چاته وی سهار مونځ دی کړی، یاره نشم پاسېدی 8 بجې پاسم، یاره نشم پاسېدی 9 بجې پاسم. ګوره ګناه هم کې هلته په فخر هم کې چاته وی سله چې څه ټایم سترګې د کلو شي بعضې وخت کې کله کله دا ګوره عادت مه کوئ، سترګې د کلو شي هغه وخت کې مونځ وکړه. کله خو به درته احساس وشي که نه چېرې زه 6 بجې 9 بجې پاسېدی شمه نو 1 ګنټه مخکې ول نشم پاسېدی، مونځ به وکړم. لوی کار پکې دا دی چې د قبر عذاب دی. پکې صاحب عیني رحمت الله علیه کې وي چې په دې باندې به ډېره سخته راځي چې کم سړی دا سحر مونځ نه کوي. د قبر عذاب څه شی دی چې کله دا انسان قبر ته ورلړی کی نو په دې وخت کې به په ده باندې فرشتې مسلط چې تپوسونه به ترې کوي چې اول تپوس کېږي هغه نه به د مونځ کېږي. او که دی په مونځ کې غلی ټول اعمال یې لاړه هلاک شو غرق شو او په دې کې به ورته 80 ماران لړمانان پرېږدي. د دنیا د مار لړم غوندې نه دی. روایت کې راځي وي د جهنم او د قبر چې کم مار لړم دی وي هغه په دواړه مخه باندې ټک ورکوي او وی داسې ټک ورکوي وي که هغه یو راغودي دنیا ته په دنیا کې پوکې ووالو وي چې کمې شنې ونې وي هغه به وچې شي، شنې ونې به وچې شي. دې عذاب ته ټینګېدی شو؟ نه شو ټینګېدی ورته.